ایمان بسیط ده، خالی تصدیق او یقین ته وایي، او ټیک ته اعمال او اقرار دا اجزا د کامل ایمان دي. باقی نفس ایمان خالی تصدیق ده، خو اقرار شرط ته مرتن نو دې کې رد په معتزله او خوارجو وکړو، ځکه معتزله وایي ایمان مرکب ده، خوارج هم وایي ایمان مرکب ده. درې اجزا دي: تصدیق، اقرار، عمل. اب فرق کې پرون مونږ ویلی چې معتزله په مذهب باندې چې عمل منتفی نو ایمان ختم، خوارج هم داسې وایي چې عمل منتفی نو ایمان منتفی ده، ځکه یو جزء منتفی شو، انتفاع د جزء مستلزم انتفاع د کل لره ده، نو ایمان ختم شو. البته دا ده چې معتزله وایي چې کفر کې نه ده داخل، ځکه کفر عدم د ایمان ته نه وایي، کفر عدم د تصدیق ته وایي، او تصدیق په سینه کې روغ ده او عمل منتفی کړ، انتفاع د عمل سره انتفاع د جز سره انتفاع د کل رااله، ایمان ختم شو. او کافر نه ده، ځکه کافر عدم مؤمن ته نه وایي، کافر هغه چاته وایي چې تصدیق یې نه وي، تصدیق په یې شته نو کافر نه ده، نو د واسطې قایل دي. خوارج وایي چې نه کافر ده، ځکه خوارج وایي چې ایمان نه خو ځکه وتای ده چې عمل منتفی ده، انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي، نو ایمان ختم ده. او کافر ده ځکه کفر دو پر عبارت ده عدم د ایمان نه، ایمان خو منتفی ده په انتفاع د جز سره چې عمل ده، نو عدم د ایمان راځي نو کافر ده. متین رد وکړ چې الایمان تصدیق، ایمان خالی تصدیق ته وایي، نفس ایمان چې انسان سینه کې تصدیقي، ها اقرار شرط ده، او ایمان مرکب نه ده، درې اجزاونه چې یو تصدیق ته، یو عمل ده، یو اقرار، ځکه دا اجزا به یا ذهني وایي یا به اجزا خارجي وایي، تعالی دواړه څخه سره باطل، ملازمه ظاهره ده، ځکه اجزا یا ذهني وي یا اجزا خارجي. اجزا ذهني دا معنا چې ذهن ډېر اجزا معتبر کړي، یوې منشأ نه، منشأ اصل یو وي، خو ذهن ډېر اجزا معتبر کړي، اعتبارات مختلفونه، په دې وجه نه دا ته اجزا ذهني وایي. لکه حیوان ناطق دي که دا اجزا ذهني دي، جنس فصل یوې مبدأ نه ډېر راخصي، مبدأ یوه د انسان، په دې نه مونږ حیوان هم اخلو، په دې اعتبار چې دا جوهر دا متحرک ده، او دې انسان نه مونږ ناطق هم اخلو، منتزع کو، په دې حیثیت چې ایمان چې انسان دا مدرک ده، عالم ده د کلیاتو، دا مفهومات کلیو باندې خبرې کوي، مدرک الکلیات، وینې نه خبرې کوي، دا مفهومات کلی ذکر کوي. دې وجه نه دا نمونږ ناطق منتزع نو دا اجزا ذهني دي چې ذهن ډېر اعتباراتو کې یوې منشأ نه له وجې د حیثیاتو مختلفونه، نو ذهن حیوان منتزع کوي انسان نه، په دې حیثیت چې دا جوهر د حرکت کوي، بعضې ته حیوان وایي که، او په دې حیثیت چې انسان عالم ده د کلیاتو، لکه دا مونږ تاسو خبرې کو، دا ټول مفهومات کلي دي که نه، او وینو یې نه، نو دې حیثیت نه چې دا مدرک الکلیات ده، بیا ناطق. ناطق حیوان په یوې مبدأ موجود دی، یوه مبدأ د انسان، مونږ دې نه حیوان ناطق اخلو په حیثیاتو مختلفو، دا اجزا ذهني دي. ایو اجزا خارجي، اجزا خارجي دې ته وایي چې هر جز خارجي بل نه، یعنی بل اعتبار نه ور سره، دې ته اجزا خارجي وایي. اجزا خارجي یعنی هر جز خارجي اعتبار دې بل نه، بل اعتبار نه ور سره، خپل وجود لري، بدا اجزا خارجي. بدا اجزا خارجي چونکه دا هر جز خارجي دی بل اعتبار نه ده خارجي،
بل اعتبار ته ضرورت ورسره نه خپل وجود لري دی وجه ځای خارجي او کې وځه قاعده ده دا یو بل باندې نه محمول ځکه هر یو خپل وجود لري کنه اجازه ځینی چې متحد فی الوجود یو بل باندې محمول دی ځکه مبنا د حمل اتحاد وجودي ده او اجازه خارجي چې هر جز خپل وجود لرله دیو اجازه خارجي یو بل باندې نه محمول ځکه حمل اتحاد تقاضا کوي دی وجود اذو کې اتحاد وجود لري اپ کلم نه محمول یو جز په کل نه محمول ځکه کل سره یو جز نه متحد فی الوجود کل خو مجموعه اجزا ہوتا وای او اجزا دینی دادی یو بل باندې محمولی او کل باندې محمولی ځکه اجزا دینی متحد فی الوجود ولی وجود نه تا ډیر انتزاعات کړي اعتبارات مختلفونه چې انسان د حرکت له وجه حیوانون د علم له وجه نه ناطقون نو مبدا خو یو ده په اعتبارات مختلفونه حیوان ناطق منتزع کړ جنس فصل نو دوی اتحاد وجودي ده یو مبدا ده کنه یو وجودي ده دیو جن یو بل باندې محمولي اپ کل محمولي یو جز په محمولیا ټول اجزا په محمولي ځکه یو جز اتحاد وجودي کل سره کوي کل او جز په یو وجود موجودي په اعتبارات مختلفونه ته ډیر اجزا واخلي اما مبدأ وي نو په معتزله و اراده وکړه چې ایمان تصدیق او ایمان تصدیق ته بسیط ده او مرکب نه ده تصدیق نه اقرار نه عمل نه ځکه دا اجزا یا ذهني وای یا اجزا خارجي وای ثاني دواړه شکل سره باطل ملازمه فظاهره ده ځکه اجزا کله ذهني کله خارجي تعلیب په شکل اول ولې باطل ځکه اجزا ذهني خو دې ته وای چې یو ماهیت یو وجود لري په اعتبارات مختلفونه وجنه تر ډیر اجزا واخلي اگر که مبدا وي نو فاجاو ځینیو کې دا قاعده شو چې و مبدئي ډیر اجزا ته وي مبدا نه واخلي اتحاد وجودي اتحاد لوجنه یو بل باندې محمولي اپ کل محمولي عدالت خدا سے نه ده نه اقرار په تصدیق محمول ده چې توای چې اقرار تصدیق ده نه اقرار په تصدیق محمول ده چې توای تصدیق اقرار ده نه عمل په تصدیق محمول ده چې توای عمل تصدیق ده عمل چې ته تصدیق خود راکړه یو وای چې تصدیق عمل ده یو وای چې عمل اقرار ده یو وای چې اقرار عمل ده دا غلط ځکه اتحاد وجودي نشته کنه نو کدا ځای ځینی وای د فایزاو ځینیو کدا کدا ده یو بل باندې محمولي اتحاد لوجي خپل باندې محمولي او دلته تصدیق او اقرار او عمل د درې اجزا چې معتزله وای یا خوارج وای دا خو یو بل باندې نه محمول ان خپل باندې محمول دي دا څنګه سره چې ایمان اقرار ده نو خپل مچ کې ویل چې اقرار عمل ده یا عمل اقرار ده یا اقرار تصدیق ده یا تصدیق اقرار ده خپل باندې نه ده محمول ځکه اقرار په ایمان نه ده محمول چې تو ایمان اقرار ده یا عمل په محمول کې چې تو چې ایمان عمل ده نه ایمان درې وړه ده دا فاجایزینی نشو اجزا خارجی نه دي ځکه اجزا خارجي خدا معنا چې هر جز خارجي اعتبار دی بلنا بل اعتبار نه ضروري ده خپل وجود لري دا اجزا خارجي دي اجزا خارجو کې دا قاعده ده چې یو بل باندې نه محمول خپل باندې نه محمول یو بل باندې نه محمول ځکه هر خپل وجود لري اما مبنا د حمل خو اتحاد وجودي ده نو اقرار خپل وجود لري عمل خپل وجود لري تصدیق خپل وجود لري دیول باندې یو بل باندې نه محمول اتحاد وجودي نشته هر یو خپل وجود لري اپ خپل نه دي محمول
عمل په کل نه د محمول چې ایمان ده، اقرار په کل نه د محمول چې ایمان. ها تصدیق محمول ده په ایمان، لکه دلته مصنف په حمل کړ الایمان تصدیق، ظاهرت څه ده ځو خارجو چې کله خارجي وي نو ځای خارجو کې خدا قاعده ده چې هر یو خپل وجود لري، نو یو بل باندې محمول نه په کل، ځکه کل خو مجموعه اجزا ته وایي، یو ته نه وایي، نو خپل مسکه نه محمول، ځکه هر یو خپل وجود لري، کل باندې نه محمول یو ځکه کل مجموعه اجزا ته یو ته نه وایي. ادل ته تصدیق محمول ده په ایمان، الایمان تصدیق، ایمان تصدیق، تصدیق محمول په ایمان، نو کدا جزء خارجي وي بیا په ایمان نه حمله ده، ځکه ځای خارجي خو نه یو بل باندې محمول نه په کل محمول دی. ادل ته تصدیق په ایمان محمول ده، پته ولګي چې دا جزء خارجي نه ده، دا رد دی ځاو خارجو. اگر کټیک ته اقرار نه ده محمول په عمل، نه عمل په اقرار، نه په کل محمول دی، خدا تصدیق څه ده؟ دا خو محمول ده په ایمان. اکدا جزء خارجي وي دا خو نو محمول په ایمان. دا دلیل دی ابطال دی ځاو خارجو. او دینه بعد ځای خارجي مونږ ویلا چې ځای خارجي چاته وایي چې خپل وجود لري. جزء خارجي دا معنا جزء چې خارجي اعتبار دی بلنا، بل اعتبار نه ضروري، خپل وجود لري کنه. دا ځای خارجي بیا دوه قسمه دي، یا ځای خارجي واقعي دي، یا ځای خارجي مقداري دي. ځای خارجي مقداري دا چې خارج کې وي، یعنی هر جز بلنا خارجي، هر جز خارجي اعتبار دی بلنا، بل اعتبار نه ضروري. ادا مقداري وي یعنی کچ لري، کچ لکه دا ګوتې وغیرہ چې بدنونه مرکب ده، دا ځای خارجي دي، هر جز خپل وجود لري. ام مقداري دي، کچ لري، چې مثال دا وړه ده، دا غټه ده، دا لاس غټ ده، دا ګوته وړه ده الی اخره، دې ته ځای خارجي مقداري وایي چې کچ لري کنه. ای بدن اجزا یا دا کتاب ولا اجزا، دا پانه، دا ځای مقداري دي، کچ لري کنه. اکل ځای خارجي واقعي وي، یعنی واقع کی وی نفس الامر کې خارجي اجزای، یعنی هر جز خارجي اعتبار دې بلنا، بل اعتبار نه ضروري، خپل وجود لري، واقع کې لري، اگر که مقدار نه لري، اگر که وینه نه واقع کې وجود لري. کله هیولا و صورت، لکه هیولا صورت، اوس هیولا صورت څه دي؟ دا ځای خارجي واقعي دي، تی وینه نه هیولا وینه نه صورت. ځکه هیولا چاته وایي؟ جوهر مستعد ته وایي، هغه جوهر چې استعدادي، نو چې جوهر کې چې استعدادي به ته چېرته وینې؟ ته جوهر بالفعل وینې، لکه دا نور دا فقای دا جوهر بالفعل. هیولا خو جوهر مستعد ده، استعداد والا ده، زمکه کې جوهر ده استعداد والا، نه خو ته نه وینې، واقع کې شته. صورت چاته وایي؟ جوهر ته وایي فعل والا، چې فعل لري، چې منصب فعل، لکه دا صورت تمزکه، دا جوهر بالفعل ده، منصب فعل ده. څه شي فعل؟ هغه باندې تعمیرات کېږي، دا فعل، ته ګرځې په دا فعل، گاڑی په چلیا دا فعل، دا یې دا صورت تراجري، نو صورت جوهر بالفعل ته خو وینه نه، ځکه دی باندې لپاسه رنگونه پراته دي، دا ځمکه باندې رنگونه دي، دا سطح دي، وینه نه خوشته دي نفس الامر. ځکه دې ځمکه کې استعدادات هم دي، نه استعداد یو جوهر تراجي ده، صلاحیتونه دي پکې، غنم پکړې الی اخره، انسانانو نه پیدا کېږي. نه دا جوهر د استعداد لري،
او دې کې شک نشته چې ځمکه جوهر ده چې فعلیت هم لري تی ویني چې بالفعل ده افعلیت استعداد یو شي ته نشي راځي کېدای ځکه استعداد عدم دی فعلیت ته وایي افعلیت عدم دی استعداد ته وایي استعداد خدا ونه چې فعلیت نشته افعلیت دا ونه استعداد نشته خالی بالفعل ده نو هیلا جوهر مستعد ده صورت جوهر بالفعل ده ځکه د ځمکې کې استعداد هم ده فعلیت هم ده نو استعداد یو جوهر ته راځي چې هیلا ده افعلیت بل جوهر ته راځي چې صورت ده دا څه نه کېږي چې یو جوهر کې دواړه راشي هم استعداد هم فعلیت ځکه دا خو متنافیان دي استعداد خو صلاحیت عدم دی فعلیت ته وایي بل لازم چې اجتماع د متنافیانو اجتماع د متنافیانو باطل دا استعداد او دا فعلیت په جسم کې دا یو جوهر ته نه دی راځي چې کوم استعداد وال دا ابل جوهر ده هیولا چې کوم فعلیت پر منځ ده ابل جوهر ده په صورت دا صورت ایلا خو جسم استاد اجسامو کې واقعي کې دي غټه واړه نه دي غټواړه وړکواله نه لري خالی جوهر چې صلاحیت والی دې ته ایلا وایي غټ واړه ته نه وایي صورت یو جوهر ته وایي چې فعلیت پر منځ دی نظم کې هم استعداد د فعلیت ده هم ایلا د صورت او بو کې هم ایلا د صورت ځکه هم فعلیت ته پکې استعداد تا کې هم ایلا یو صورت که تا کې استعداد هم ده فعلیت هم ده نه استعداد ایلا ته راځي دا فعلیت صورت ته راځي مچ کې هم ایلا د صورت ته ځکه مچ کې استعداد ده کړي هټي کې دا بنگای لګولي میتاز بنور نه وي میتازو کې بځان مچ نه خلاص نه کې نه دا جاګه چې دا مچ دا جوهر مستعد ده کنه استعداد ده پکې غټيږي خوراکونه کوي ا صورت هم ده پکې ځکه بالفعل ده نو هیلا نفس جوهر ته وایي چې استعداد وایي ا صورت نفس جوهر ته وایي چې فعلیت وایي غټ واړه ته نه وایي نو اسمان کې هیلا ده صورت ده ځمکه کې هیلا ده صورت ده وګو کې هیلا ده صورت ده تا کې هیلا ده صورت ده مچ کې هیلا ده صورت ده سپګې کې هیلا ده صورت ده ماشي کې هیلا ده صورت ده دې ته وایي اجزاء خارجي واقعي ان دا خارجي اجزا دي واقع کې دي نفس الامر کې دي غټ واړه نه دي دینه بعد دوی له ایمان تصدیقون ایمان تصدیق ده نو په خوارج رد وکړه په معتزله رد وکړه چې دوی ایمان ته مرکب وایي ها ټیک ته موږ مسلک هم دادا شوافی احناف ټول اهل سنت والجماعت ټول اهل سنت والجماعت موږ دا څه وایي چې ګوره محدثین ان شوافی موالک احناف حنابلہ دا ټول محدثین دي کنه افقها دي استخراج احکام کې فقه مثلا حدیث قرآن نه دا محدثین ادین علاوه محدثین لا متناهی تیر شوی دي شمیر پته نه لګي دومره محدثین تیر شوی دي ا دومره فقها په بریلانو ول خبره هیڅ چیرته نشته کچیرته دا ویا بریلانو ول خبره نو په کار د احناف ویلی ویا امام صاحب ویلی ویا رحم الله امام محمد صاحب امام یوسف صاحب دا لوی مجتهدین تیر شوی زدا پرېګ د احناف شوافیو په کار د چوي ویلی ویا زدا پرېګ موالیکو په کار د چوي ویلی ویا چالته هو ویا حنابلہ سره ویا جده یو سره دي دنیا محدثین ته دي چې یو سره خو ویا دنیا فقها ته دي مجتهدین چې یو سره خو ویا او تاسو ولې خدای خبرې چې هیڅ سره نشته زموږ څنګه ومن ټیک ته مونږ احناف سره دي نه
په موالکو سره خو چې وي که نه یا شوافیو سره ټیک دي ځکه عام مذاهب دي که نه څلور واړه مذاهب حق دي ځکه دا په اجتهاد باندې فرق ده نور خو ټول محدثین دي حدیث مني قرآن عظیم شان مني عمل د صحابو مني تابعین اول مني اقوال مني افعال مني دا ټول مني خو فرق په اجتهاد کې اوس تاسو ولې خبرې به مونږ څنګه دغه کړو چې چا نه یې ویلي ول مونږ خو دومره ترسیرا تر ورو کړو ترسیرا اخره کې چې اخره کې چې هغه کې اته ترسیرا وایي مونږ ترسیرا ورو کړو چې جا حنافو سره دې نه په شوافیو سره خو دې که نه جا موالکو سره خو دې که نه حنابلو سره دې یو محدث سره خو دې جمع من المحدثین تیر شوي داسې شیعګان دا ګورئ نو ویل الایمان بنعمت تصدیق ایمان خط تصدیق ده حمل دي تصدیق په ایمان وکړه اشاره ده دې الایمان تصدیقون چې ایمان بسیط ده نفس تصدیق ته وایي ها یو کامل ایمان ده نو کامل ایمان مرکب ده تصدیق ته پکې عمل ده پکې اقرار ده دا ټول محدثین داسې وایي دا ټول احناف داسې وایي شوافی داسې وایي چې کمال ایمان مرکب ده اوس ایمان ته تصدیق ویله تصدیق پر په لغت کې درې معنی دي یو معنی یې داسې ده چې ماخذ الاشتقاق ګوره تصدیق مزید ده ماخذ او اصل مجرد ده چې صدق ده نو یو معنی د تصدیق داسې ده لغوي معنی چې ماخذ بیانولو ته ضرورت نشته ماخذ د تصدیق څه ده صدق صدق بیانولو ته ضرورت نشته چې هغه تصدیق معنی د اذعان بنفس القضیه اذعان په نفس قضیه چې محمول موضوع ته ثابت ده او ذات تصدیق معنی اذعان ده باور په نفس قضیه چې محمول موضوع ته ثابت ده او دلته ګوره صدق په ترجمه کې نه راغی چې موږ صدق اوس بیانو صدق نه بیانو په تصدیق معنی اذعان بنفس القضیه اذعان په نفس قضیه چې محمول موضوع ته ثابت ده یا محمول موضوع نه سلب ده نو دا داسې معنا ده چې نشته ضرورت بیان د ماخذ الاشتقاق ته چې صدق ده نور دوه معنی لغوي دي هغه محتاج دي بیان د ماخذ الاشتقاق ته ماخذ د تصدیق صدق ده یعنی صدق په بیانیا به وفاس دا معنی ته معلومه یو معنی د تصدیق ته اذعان بصدق القضیه دا ګوره متعلق کی صدق القضیه راځي سپیشلی خامخا بیان ہے تصدیق پانا اذعان بصدق القضیه یعنی اذعان په دې خبره اعتماد چې القضیه تو صادقه وزدلتا په متعلق کې صدق راځي کنه صدق القضیه اوس په صدق بیان ہے به په پس تصدیق پانا موږ واضح شي نو تصدیق پانا اذعان بصدق القضیه ایل اذعان په دې قضیه چې القضیه تو صادقه بلا معنی ده اذعان بصدق المخبر ای مخبر القضیه صادقون مخبر ده قضیه صادق تا مخبر ده قضایا او نبی پاک صلی الله علیه وسلم صادقون نو ګور دلته په متعلق کې صدق رااله اذعان بصدق القضیه صدق رااله اذعان بصدق المخبر بیا صدق رااله القضیه صادقه المخبر صادق نو چونکی صدق په متعلق کې راغی اوس په صدق بیان ہے یو پس ته تصدیق پته لګي او صدق دوه معنی دي یو صدق قضیه ته مضافي ایو صدق مخبر ته مضافي صدق چې قضیه ته مضافي صدق القضیه به معنا دا مطابقت دي که مخکیان سره صدق چې قضیه ته مضاف کې پیدا معنا چې د حکایت څخه د قضیه دا مطابق ته مخکیان سره خو سي معنا واضحه کړه چې ځان به صدق القضیه څه معنا ځان په دې خبره چې دا قضیه مطابق ته مخکیان سره
بس معنا معلومه شو چې ایزان به صدق القضیه صدق قضیه صفت تا صدق چې قضیه ته مضاف سي به معنا دا مطابقت دي کات مخکانو سره اوس معنا دي تصدیق ته شو اذعان په دې خبره چې دا قضیه مطابق ته مخکانو سره یو تصدیق باندې اذعان بصدق المخبر اذعان په دې خبره چې مخبر القضیه صادقون نو ګوره دا صدق مخبر ته مضاف ده صدق چې مخبر ته مضاف بیا څه معنا ده اخبار دی مخبر ده ان شیء موضوعنا علامه په داسې محمول هو به چې دا موضوع د محمول سره مترابط چې په نفس الامر کې یا اخبار دی مخبر ده ان شیء نسبت تام خبرینا علامه هو به فهغه جهت باندې هو به چې په دغه جهت باندې دا نسبت په واقع کې دا ایزان بصدق المخبر نو ګوره تصدیق باندې ایزان بصدق القضیه نو دا محتاج د بیان د معنا صدق ته چې صدق قضیه ته مضافي به معنا د مطابقت کی قید مخکانه سره اوس معنا دا شو ایزان بصدق القضیه یعنی ایزان په خبره چې قضیه مطابق ته واقع سره ایو ایزان بصدق المخبر چې مخبر صادق ده صدق چې مخبر ته مضاف شي دا معنا څه ده اخبار دی مخبر ان شیء موضوعنا علامه په داسې محمول هو به چې دا موجود د محمول سره متعلق شي په نفس الامر کې یا اخبار دی مخبر ان شیء نسبت واقعینا نسبت چې واقع کی زید قائم من علامه په داسې جهت باندې چې اثبات یا نفی ده هو به چې دا نسبت په دغه جهت باندې متعلق شي په نفس الامر کې کپ اثبات مطلبی سی نو تی اثبات سره اخبار ورکړي کپ نفی مطلبی سی ته په نفی اخبار ورکړي اوس معنا د تصدیق څه اذعان په صدق المخبر څه معنا اذعان په دې خبره چې مخبر د قضیه اخبار ورکړی دا د موضوعنا علامه هو به فداسه محمول هو به چې دا موجود د محمول سره مطلبی څه په نفس الامر کې اذعان بصدق المخبر یعنی اذعان دا په دې خبره چې مخبر د قضیه صادق تا ای اخبار ورکړه د موضوعنا علامه هو به فداسه محمول هو به چې دا موضوع د محمول سره مطابق په نفس الامر کې دا تصدیق درې معنی ده ول اصل کې تصدیق یو معنی ده چې ځان ده په متعلقات درې را لکنه کله اذعان بنفس القضیه چې محمول موضوع ثابت ده کله اذعان بصدق القضیه چې القضیه صادقه و مطابقه للواقع کله اذعان بصدق المخبر چې مخبر القضیه صادق په دې باندې اذعان مخبر صادق ده یعنی اخبار ورکړه ده د شینا چې موجوده علامه هو به فداسه محمول هو به چې دا موضوع د محمول سره مطلب څه په نفس الامر کې نو تصدیق باندې خو اذعان شو خو مطالعه کې درې رااله کله نفس قضیه مطالعه کې ثبوت محمول الموضوع کله صدق القضیه مطالعه کې چې القضیه صادقه کله صدق المخبر مطالعه کې چې المخبر صادق دا تصدیق درې معنی اوله معنا لغوي چې ځان بنفس القضیه دا په منطق کې معتبر ده منطق دې نه باس کوي ځان بنفس القضیه وله ځکه خو نفس قضیه جزء قیاس ګرځي کنه نفس قضیه جزء قیاس ګرځي دا به تصدیق نفس قضیه جزء استقرار ګرځي نفس قضیه جزء تمثيل ګرځي ځکه منطق کې معتبر ده اذان بنفس القضیه چې نفس قضیه باندې تا ایمان تصدیقي چې محمول موضوع ثابت ده دا پکار ده ځکه قضیه نه ته قیاس جوړه قیاس کا شرط ده چې مصدق دي قضایا باندې تا تصدیقي به واپس تا تصدیق په نتیجه راځي ایو اذان بصدق القضیه اذان بصدق المخبر دا خو ازاد قیاس نه دي القضیه صادقه دا حدود قیاس نه ګرځي المخبر صادق دا حدود قیاس نه ګرځي دیو چې منطق کې اوله معنا معتبر ده نور دوه نه دي معتبر
بل دا چې اوله معنا د تصدیق څه ده؟ دا اصل د پنی بسره د نورو دوه ته چې تا ځان به نفس القضیه وی چې محمول موضوع ته ثابت ده یا سلب، بیا به دې ځان به صدق القضیه وی، بیا به دې ځان به صدق المخبر راځي. کته په نفس قضیه ځان نه چې محمول موضوع ته ثابت ده، خو بیا په صدق القضیه ایمان نه راړي، بیا په صدق المخبر ایمان نه راړي، ځکه قضیه غلطه ده. نو اذان بنفس القضیه چې محمول موضوع ته ثابت ده دا اصل ده. لپاره د اذان بصدق القضیه قضیه ته په پاسه صادق وای کنه چې تا په نفس قضیه خو تصدیقي چې دا محمول موضوع ته ثابت ده یا سال ده چې الته دې تصدیقي په پاسه ته اذان لري په صدق القضیه چې تا په نفس قضیه تصدیقي په پاسه ته اذان لري په صدق المخبر چې مخبر صادق ده چې قضیه صادقه چې تا په نفس قضیه ایمان نه یا قضیه غلطه بیا خو تا ایمان نشته نه په صدق القضیه نه په صدق المخبر، ځکه قضیه غلطه ده. بیا قضیه صادقه چیرته ده؟ بیا چې قضیه نه صادقه بیا مخبر چیرته صادق ده؟ دیو چې اوله معنا په منطق کې معتبره ده. یو وجه خدا و چې ما ویله چې اوله معنا څه ده چې ځان به نفس القضیه دا په منطق کې معتبره ده، ځکه نفس قضیه جز قیاس ګرځي، جز استقرار، جز تمثيل ګرځي، نه صدق القضیه نه صدق المخبر الا نادرا ما کچرته بعض دینو کې لا څه وایي. پر دا چې اوله معنا د تصدیق څه ده دا معتبر دا اصل د پریمس نور دوه وته چې نفس قضیه باندې تا ایمانی به په دې پاسه په صدق القضیه ایمانی به په دې پاسه په صدق المخبر ایمانی چې په نفس قضیه تا تصدیق نه چې محمول موضوع ته ثابت ده خو بیا قضیه غلطه شو، بیا خو صدق القضیه باندې ایمان نه راځي، بیا خو مخبر صادق نه. دیو نه اوله معنا منطقي دا معتبره ده په منطق کې. ایو تصدیق شرعي ده، تاکي تصدیق شرعي چاته وایي اذعان او یقین په جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما علم مجيء به بضروره. ایمان او تصدیق ته په ټول یو قضایا او مبارکو چې په دې باندې حضرت مبارک راتل کړی دي صلی الله علیه و آله وسلم. هغه قضایا چې د حضور راتل په دې ضرورتن بدیهیات نه یقینیات نه بدیهیات نه. اوس بعض مسائل خو لکه قیامت مسله، قبر مسله، عذاب قبر مسله، فرشته، قیامت، جنت، جهنم، تقدیر، ان دا والے نبی پاک راتل توحید دی الله سبحانه قرآن عظیم شان ته نه ډکټ قرآن په خپل دی باندې د نبی پاک راتل بداحتن وخت باندې تاسو ټول ذخیره الحدیث ټول حدیث سی واغله دا قطعی دي. اگر که یو په خبره واحدم ګرځي ځونی خدا بنسبت الوصول الینا اصل حدیث نه ده ځونی، حدیث المسموع من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث سے مونږه اوریدلای د خلی مبارک د نبی پاک نه حقیقت ده. دیو چې صحابه او ته ټول حدیث کتیو ونه چې خلی مبارک د حضرت نه اوریدلی امون ته چر ورسید نو په توسل کې ځوان پیدا شو. ورنه حدیث چې د خلی مبارک نه یقیني وي دا نبی علیہ السلام ویل ده بیا خو یقیني ده، خو دې کې ځوان پیدا شو بنسبت الى الوصول الینا چې حدیث مونږ ته رسیدا کنه په سندونو ورسیدا دنیا سندونه ایمان کې نه سندونه له وجنه ذوق پیدا شو، احتمال پیدا شو چې کدا نه د نبی رسول حدیث نه لکه خبره واحد څه خبره مشهور څه ایو متواتر ده یقیني ده، خو ټول ذخیره الحدیث یقیني ده. نو تا ایمان پر شریعت کی عبارت تا تصدیق نہ یقین نہ جميع ما جاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
فيما په یو مسایلو کې علم بي علم مجيوبي چې د نبی اسلام په غیر اتل یقیني وي دا ایمان ده. اوس ایمان شرعي او تصدیق منطقي کې فرق ده. تصدیق منطقي خو عام ده که په ما جاء د نبی پاکي صلی الله علیه وسلم که په غیر ما جاء عام خبرو باندې مونږه تصدیقي ا تصدیق اسلامي چې ده شرعي دا تصدیق ته په ما جاء د نبی پاک یو نسبت ده. دوم دا ده چې تصدیق منطقي عام ده که په جميع ما جاء که په بعض ما جاء. منطق کی تصدیق عام ده شریعت کې خاص ده تصدیق ته په جميع ما جاء د نبی پاک صلی الله علیه وسلم. بل فرق دا ده چې تصدیق منطقي عام ده کاله وجه اختیار یا کني. ا تصدیق شریک شرط ده چې دا والا وجه اختیاري اختیار د زړه صفت ده یعنی ته په زړه قبله زړه باندې منی پس بیا ایمان ده. اکثر دې نه مني لکه منافقین بیا دا ایمان نه ده. نو شریعت کې ایمان چاته وي تصدیق ته په جميع ما جاء باندې علی وجه الاختیار چې تا زړه بل اراده قبول کی. اکثر بل اراده نه قبلې لکه نبی پاک په معجزه ښکارا کړه صلی الله علیه وسلم مشرکین با بلا اراده ناره وکړه د حق چې معجزه به ولیدا دا به بلا اراده لخلی وته خدای ایمان نو چې کدا علاوه دې اختیار نو دا علاوه دې استقرار بلا اراده به ایمان اوري خو به نه راوړل کړه. نو په ایمان شریک معتبر اختیار دې زړه چې عمل بل اراده ده چل اپاسی منطقي ته تصدیق عام ده په اختیاري یا غیر اختیاري استقراري. بل فرق دا ده چې تصدیق شرعي ایمان شرعي تصدیق شرعي هغه کې معتبر ده تسلیم معنی دا چې په بدن باندې منی. ا تصدیق منطقي کې تسلیم نشته کما نه په بدن کې په نه منی هغه څه کار کیا کنه کې. ایمان شرعي کې تصدیق معتبر ده علاوه دي تسلیم بدن باندې منی چې تا ایمان نه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقاضې په بدن منی مونږ وکیا روزه وکیا حج وکیا زکات وکیا الی اخره. نو په ایمان شریک معتبر ده تسلیم علی البدن چې بدن دی ومني وی کې هغه څه کار چې تسلیم نه کوي بدن کار نه کوي اسی پخله وای دا نه ده معتبر. منطقي خو تصدیق عام ده که تسلیمه یا کنه تسلیمه په بدن منه کنه منه هغه څه کار کیا کنه کې خو ځان ته وای بس. بل فرق دا ده چې په ایمان شریک تصدیق معتبر ده بمعنی الیقین لکه دا مذهب د اشاعره و ده یا بمعنی الیقین و التقلید لکه دا مذهب د ماتوریدی و ده. نو ایمان خو تصدیق خو څلور قسمه ده یقین دا ځوان دا تقلید دا جهل مرکب. نو معتبر په ایمان شرعي کې یقین دا یا تقلید فرائض ماتوریدی و افراد دا اشاره و صرف یقین ده دا تصدیق شرعي داخل ایمان شرعي. باقی تصدیق منطقي خو عام ده یقین ته وایي ځوان ته وایي جهل ته وایي تقلید ته وایي. والاعتصام بحبة التوفيق. څنګه پیر صاحب